أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سورہ نساء 141 نمبر آیات دے 15 سپارہ دا. مخکې ذکر د حالاتو د منافقانو شو. او هغوی ته تخویف ذکر شو. وبشر المنافقین سره او بیا یو اصول او قاعده ذکر کړه چې کله داسې یو مجلس شروعي چې پاغې کې د الله د دین او د الله د احکاماتو پسې ټوکې کېږي نو هغې مجلس کې به نه کېنئ او دین پسې ټوکې کوي اکثر منافقان هغه خلک چې په زړه کې د اسلام محبت نه مینه نه اگر که په خوله باندې د اسلام دعوه کوي لیکن د اسلام د احکاماتو پسې لوبه خندا ټوکې کوي نو رب فرمایي چې داسې خلکو سره به مجلس کې نه کېنې. ها کدی په نورو خبرو کې مشغول شي چې هغه عام د دنیا مباح خبري او یا د دین خبرې نو بیا کې ناسته شي. کم خلق چې د دین پسې ټوکې کوي نو دغه خلق او کم چې د دوی مشابهت کوي نو رب فرمایي دا ټول به په جهنم کې یو ځای کم. منافقان او کافران دا ټول به جهنم ته یو ځای را جمع کم. اوس دا غوی پہچان کوي چې دا کم خلق دي نو فرمای الذین دا منافقان هغه کسان دي یتربصون بكم چې انتظار کوي بكم پتا سو باندې د سشي الدوائر د حادثاتو د زمانه د مصیبتونو د زمانه انتظار کوي در باندې. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَچَرِي وِسْتَاسُ د پارا فتح من الله فتح د طرف د الله نا قالوا نوایدوی الم نکم معکم آیا نو مونږ تاسو سره مونږ تاسو ملګری نو. مطلب پدې کې څه دی یعنی مونږ خو مسلمانان یو تاسو ملګری یو مونږ تم په دې مال غنیمت کې حصہ راکا. منافق انتظار کې ناسی کله چې مسلمان او کافر یو بل سره جنگيږي نو هغه په دې انتظاری چې کم طرف با په ګټه کې شي چې زه د هغې طرف ملګرتیا وکم. که مسلمانانو ته الله فتح ورکي کامیابی نصیب شي نو دوی بیا د مسلمانانو طرف کوي چې مونږ خو مسلمانان ستاسو ملګري یو نو دا کم غنیمتونه چې تاسو واغستل دې کې مونږ ته حصہ وکړئ مونږ ته راکړئ. خو که چېرته کافر غالب شي
جنگ وګټي نو بیا د هغوی طرف کوي هغوی ته وایي که مونږ د مسلمانانو ملګرتیا کړې وی نو بیا خو په تاسو غالب کېدو نو ګوره د مسلمانانو په جماعت کې مونږ تفرقه راوسته جداوالی هم راوسته او د مسلمانانو جماعت مونږ کمزوری کو ستاسو د پاره م که نو شا به یې زمونږ حصه راکوي د منافق سړي ټول نظر په دنیایي بس چې دنیا کې ما ته حصه حاصله شي آخرت کې خاص هم د څه پته مني نو دا د دوی دا حالات دی آیات کې ذکر کیږي نو رب فرمایي یتربصون بکم انتظار کوي بکم پتا سو باندې د مصیبتونو د زمانه فإن كان لكم فتح من الله او کچری شستا سو د پارا فتح من الله غلبة على اليهود وغنیمه امام قرطبی رحم الله زی غلبت تاسو ته حاصل شي په يهوديانو باندې وغنیمت او غنیمت حاصل کړي قالوا نوایدوی الم نکم معکم آیا نو مونږ تاسو سره یعنی مونږ تاسو ملګری نو چې ملګری مو نو اوس مونږ ته زمونږ حصه راکوي شابه وإن كان للكافرين نصيب وإن كان او کچریشی للکافرین د کافرانو د پارا نصیب حصہ اغوی ته حصہ حاصل شي قالوا نوایدوی الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الم نستحوذ عليكم آیا نشو غالبه ده مونږ پتا سو باندې مونږ غلبه نشو کوله پتا سو نشو زور ور کې ده پتا سو باندې ونمنعكم من المؤمنين او نه بچ کړي مونږ تاسو من المؤمنين د مؤمنانو نا دا څه د پاره وای اغوی نم د خپل حصے دا غي په مال کې د حصے مطالبه کوي او تمه کوي نو زکوي الم نستحوذ علیکم لکه سوره مجادله کې الله تعالی دغه شان فرمای استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله دوی باندې شیطان غالب استحوذ علیهم نو دوی نه د الله هغه ذکر یاداش سکه ټول هیر نو دلتم د منافقانو وینا هغه ذکر کوي الله لم نستحوذ علیکم آیا نشو غالب کېدې مونږ پتا سو باندې که مونږ د مسلمانانو ملګرتیا کړې وې او مونږ د هغې جماعت کې شامل شوي وې او مونږ ستاسو مقابله کړې وې نو بیا خو زمونږ جماعت پتا سو باندې لویده غټېده نو مونږ درنه ګټله مسلمانانو درنه ګټله خو مونږ د مسلمانانو ملګرتیا اونکړه دې د پاره چې هغوی کمزوري شي او تاسو په فتح ومومئ نو شا به یې زموږ حصه راکوي ونمنعکم من المؤمنین او نه بچ کړي مونږ تاسو د مؤمنانو نه نو یو معنا خو همدا ده چې مونږ د هغې ملګرتیا ونکړه نو تاسو بچ شئ دویمه معنا مونږ تاسو بچ کړي ځکه د هغوی حالات هم تاسو ته ذکر کړي د هغې په منځ کې چې کومې خبرې وي هغه هم تاسو ته ذکر کړي او مونږ تاسو د اسلام نه منع کړی چې اسلام مه راوړئ نو ګورئ تاسو مسلمانان نشوئ نو اوس کامیاب شوئ فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله فرمایي چې د دوی دا کم تم او کم مال دوی ته حاصلېږي نو دا صرف د دنیا سره تعلق ساتي فالله يحكم بينكم الله تعالی با فیصلو کې پمن ساسو کې یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې الله به په ورځ د قیامت ساسو منځ کې فیصلو کې او بیا به درته پته ولګېږي چې تاسو د دنیا مال خو اغستی لیکن څومره لوی تاوان او نقصان هم کړی ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله او هیڅ چرې نه دی ګرځولی الله تعالی للکافرین کافرانو لرا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا غلبا سلاره نه د جوړه کړي مطلب غالب کړي نه دی غلبه نشتا وای ته نو اوس کوم دنیا کې سوچو کو نو کافر خو په مسلمان غالب دی زورور دی او مسلمان مغلوب دی نو د دې آیات د دې حصے معنا څه شو
مفسرین د دې ډېر جوابونه کوي. یو امام قرطبی رحم الله د علی رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړي چې علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کو چې الله تعالی فرمای ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، الله کافرانو ته په مؤمنانو باندې غلبه نه ورکي، نه د ګرځول الله تعالی کافرانو لره په مؤمنانو باندې څه غلبه. او حالن کې مونږ ګورو چې کافر جنگیږي مونږ سره او مسلمانان شهیدان کوي، قتلي او بعض میدانونه هغه غټي. نو د دې آیات مقصد څه شو؟ نو هغه فرمایل علی رضی الله تعالی عنہ چې دینه مراد ورځ د قیامت ته، د قیامت په ورځ به کامیابی صرف مؤمنانو ته حاصلې، کافر ته هیڅ کامیابی نه حاصله. لیکن بعض مفسرینو دا قول ضعیف ګڼلی، ځکه وایي چې د دې تعلق خو د دنیا سره د قیامت سره نه دی. نو چې کله دنیا سره دی نو اوس داسې معنا پکار ده چې هغه د دنیا سره تعلق ساتي. نو بیا هغې کې یو معنا مفسرینو دا کړې چې الله تعالی کافرانو ته غلبه نه ورکوي په مؤمنانو باندې، خو کله چې مسلمان په خپل اسلام باندې عمل کوي هغه وخت پورې. خو چې کله مسلمان خپل اسلام پرېښودو نو بیا به کافر ته غلبه ملاوي. لکه اوس حال کې مونږه اسلام ته شا کړې ده، د اسلام احکاماتو باندې مونږ شرمیږو، نو ځکه کافر په مونږ باندې غالب راځي، زورور راځي. او درېمه معنا مفسرینو ذکر کړي چې دینه مراد دادی چې الله تعالی کافر ته په مؤمن باندې غلبه نه ورکوي. نو معنا د دې دادا چې همیشه د پاره به د کافر په زړه کې د مسلمان عروب او یره پرته وي. نو که اوس مونږ دې حالاتو ته وګورو، اگر که په مخ د ځمکه کفري ممالک دا ډیر دي او کفار زیات دي، طاقتورم دي او جدید اسلحو باندې مالامال دي، لیکن باوجود د دې ټیکنالوژي ټول هغوی سره ده، خو چې د مسلمان نوم ورته اخلي نو یری په زړه کې راځي. که دوی سره ارس پراتی ارس ور سره موجود دي، خو که 15 مسلمانان مجاهدین مقابله ته ور اوزي نو بیا دوی نه لار خطای. نو دا د مسلمان د پاره د مسلمان طاقت دی او کافر ته الله دغه طاقت نه دی ورکړی. نو د آیات مقصد دلته دا شو ولن یجعل الله او هیڅ چرې نه ګرځي الله تعالی للکافرین کافرانو لرا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا غلبا. نو دا غلبه صرف مؤمن ته حاصله ده چې د مؤمن نوم اغستل کېږي، نو کافر په سینه کې زړه نه ایساریږي، بیا کافر یریږي د هغې نوم نه. بیا ګورئ الذین یتربصون بکم، دا هغه کسان دي دا منافقان یتربصون بکم انتظار کوي په تاسو باندې الدوائر د مصیبتونو. فإن کان لکم کچری شي ستاسو د پاره فتح من الله، فتح د طرف د الله نه، کوي تاسو د پاره فتح من الله د طرف د الله نه. قالوا نوای دوی الم نکم معکم، الم نکم معکم آیا نو مونږ تاسو سره، یعنی مونږ تاسو ملګری نو. وان کان للکافرین نصیب، او کچری شي د کافرانو د پاره نصیب حصہ. قالوا نوای دوی الم نستحوذ علیکم، آیا نشو غالب کېدی مونږ په تاسو باندې، ونمنعکم او آیا نه بچ کړي مونږ تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه. فالله يحكم بینکم یوم القیامه، بس الله تعالی با فیصله وکړي په منځ تاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، او هیڅ چرې نه ګرځي الله تعالی للکافرین کافرانو لرا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا غلبا. صلی الله تعالی علی خیر خلق وآله وصحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق.
محمد واله و اصحاب اجمعین. الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې په گناهونو مدافع قلم راخ کې اخر خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نه موساته د خپل قهر او غضب نه موساته شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه موساته حیا پردې را باندې واچولې کې الله ظالم د ظلم نه موساته مظلوم د بد دعاو نه موساته مخلوق د محتاجۍ نه موساته کریم الله خپل ځان ته محتاج کې کریم الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې هسپتالونو کې د ناستو کسانو کې الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره ور نصیب کې کریم الله څومره حاجتمند حاجتونه پوره کې الله د چا مشکلات حل کې سو قرضدار غیب و خزانو نه قرضونه ادا کې د چا رزق تنګي رزق فراخه کې کریم الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې د چا اولاد نه کملا صالح قرآن خانه دیندار اولاد ورکې د چا اولاد دوی سره زمونږ د اولاد نه کملا صالح قرآن خانه دیندار لوي کې کریم الله د چا کاروبار نه د حلالو کاروبارونه نصیب کې د چاوي برکت ور د بکې واچولې کې الله څومره کسان ستاد کتاب درس تناستي یا ستاد کتاب درس اوري الله د دې ټولو حاجتونو پوره کې مشکلات حل کې الله د دې ټولو جولې منګولې د خیر او برکت نه ډکې کې الله د دې ټولو کورونه د کور کمرې صحنونه د حلال رزق نه ډکې کریم الله د ټولو باندې د خپل علم عمل رزق او اخلاص دروازې را پرانیستل کې الله د ټولو پکړې ګناهونو دافع قلم راخ کې الله د ژوند د لمحې لمحې سکند گناهونه معاف کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.